زموږ امت مسلمه حکمرانه ننګ وکړه غیرت وکړه زموږ د نبي په شان کې ګستاخي شوې ده ته د دنیا په نشه کې مست یې ته د شرابو په نشه کې مست یې ته د خپلې حکمرانۍ په نشه کې مست یې دا ځوانان او دا مشران چې راوتي دي دا د خپل نبي سره مینه لري محبت لري د خپل سرونه په طریقې ایښي دي ستا اشارې ته پراته وي ستا د وینا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم واجب الاحترام أمير جماعة إسلامي ضلع مردان مولانا سلطان محمد صاحب نو منتخب امیر جماعت اسلامی ضلع مردان جناب غلام رسول صاحب دلتا قائدین جماعت اسلامی PK55 او دلتا موجود د جماعت اسلامی کارکنانو رونو سپینروبو مشرانو څنګه چې ستاسو په علم کې دا خبره ده څو ورځې مخکې فرانس د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړله ګستاخانه خاکې شایع کړلې او بیا هغې ته د فرانس صدر یو ریاستي بیانیت شکل ورکو او هغه ورته داد ورکو اپریشیټ یې کړل دادګیرنه یې ورکړله او بیا یې په دیوالونو باندې چسپا کړلې دغه شرمناک حرکت دا د فرانس پیلانی ځل نه دی دا د فرانس تاریخ دی هغې هغه خپل تاریخ دوهراوی هغه الجزایر هغه میدان د هغې نه هیر دی هغه د مسلمان حکمران ته چې هغې کله مخامخ شوي او هغه شکست هغې هیر کړی دی او نن بیا مسلمانان چیلنج کړي دي دا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخانه خاکې دا پیله ځل نه دی بلکې دا پیره د یو نیم عرب نه سوا مسلمانان هغې چیلنج کړي دي او هغې ته یې وینا کړې ده او بیا په تیره باندې زما او ستا د امت مسلمه هغه حکمرانان چې هغه په خواب غفلت کې مبتلا دي هغه چې کوم دی د شرابو په نشه کې مست دي هغه د دنیا په محبت کې مست حکمرانان هغه زما او ستا د درد نه بېخبره حکمرانان هغه زما او ستا د محمد رسول الله د محبت نه ناخبره حکمرانان هغې په خواب غفلت کې اوده پراته دي زه هغې ته دا وینا کوم چې دلته موجود د دې مسلمانانو دا وینا ده چې تاسو را بیدار شئ د دې خواب غفلت نه را بیدار شئ او د محمد رسول الله په شان باندې په ناموس باندې ننګ وکړه غیرت وکړه ای د پاکستان حکمرانه ای د امت مسلمه حکمرانه ننګ وکړه غیرت وکړه زموږ د نبي په شان کې ګستاخي شوې ده ته د دنیا په نشه کې مست یې ته د شرابو په نشه کې مست یې ته د خپلې حکمرانۍ په نشه کې مست یې دا ځوانان او دا مشران چې راوتي دي دا د خپل نبي سره مینه لري محبت لري د خپل سرونه په طریقې ایښي دي ستا اشارې ته پراته وي ستا د وینا په ارمان باندې پراته دي نعرې تکبیر عزیزان ورونو نن په دنیا باندې څومره ذخایر چې دي د دې 70% حصہ دا د امت مسلمه په لاس کې ده دا د دنیا آبادۍ 30% آبادي دا په امت مسلمه باندې مشتمل ده دا د امت مسلمه سره نن ایټم بم موجود دی نن ورسره جیټ جاز بهترینه ټکنالوژي موجود ده نن ورسره دنیا نمبر 1 آرمي موجود ده بهترین وسایل ورسره موجود دي خو د کم څیز کمی دی هغه زما او ستا د مسلمان حکمران د غیرت او د ننګ کمی دی نن زما او ستا مسلمان حکمران د دین اسلام د هغه اقدارو نه واقف نه دی هغه د محمد رسول الله د هغه تعلیماتو نه واقف نه دی هغه د محمد رسول الله د مینې نه بېخبره دی موږ دې ته دا وینا کوو چې د دې خپلې نشې نه فرصت تا ته میلاو شي نو دغې فرانس ته دا وینا وکړه چې زه تابعدار یم ما سره ایټمي ټکنالوژي موجود ده ما سره جیټ جاز ټکنالوژي موجود ده د دې خپل شرمناک حرکتونو نه باز راشئ او که فرض که تاسو باز نه راځئ عزیزانو ورونو پرون په فرانس کې په یو چرچ کې د 3 کسانو سرونه چې کوم دی نو یو نوجوان
ورزولي دي تتنه ورله جدا کړی دي نو بیا د فرانس صدر راغلی دی او هغه پریس کانفرنس کړی دی هغه یو بیانیه جاری کړې ده او فرانس عوامو ته مخاطب شوی دی چې میدان جنگ تیار دی د مسلمانانو سره معرکه تیاره ده زه د خپل حکمران ته دا وینا کوم چې د دغې په مقابله کې دی هم فرانس ته دا بیانیه جاریږي چې مسلمان هم تیار دی مسلمان میدان جنگ ته راوتی دی ترکي چې کوم دی په میدان باندې ولاړه ده او ستاسو مثال به هم په افغانستان کې د امریکې هغه غرور چې طالبان ورله په خاورو کې میلاو کړو انشاءالله ستاسو دا غرور دا به مسلمان امت په خاورو کې میلاوئ په دې خبره